درنو لیدونکو او اوریدونکو پروګرام ته هرکلی په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، ښه صحت ولرئ. بیا هم پروګرام ته ښه راغلاست. څومره هم چې دوستان موږ سره مل دي د راډیو او د فیسبوک پاڼې له لارې سونو پښتونخوا کې تاسو موږ په فیسبوک کتلی شئ او په راډیو کې تاسو هم دا مهال زما غږ اوریدی شئ. قدرمنو دوستانو، څنګه چې ما تاسو ته په پیل کې ویله، نن دوه موضوعات دي، یو د تاوتریخوالي په تړاو د ښځو پر وړاندې او دویمه موضوع هم د کډوالو ستونزه ده، د افغانانو ستونزه. قدرمنو دوستانو، زه غواړم چې اول دغه دویم موضوع طرف ته لاړ شو، ځکه چې وروسته زموږ بله میلمه راځي، هغوی نه به موږ د تاوتریخوالي په تړاو خبرې کوو، دا چې څنګه موږ کوی شو چې میرمنې ځواکمنې شي او د ځواکمنو میرمنو د ستاینې لپاره پکار دی چې څه وشي. نو لومړی سر کې به راځو د کډوالو ستونزو یا د کډوالو بحث ته. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې 3 ډوله افغانان پاتې کیږي. یو هغه افغانان چې ورسره POR هغوی شمیر 1.3 میلیونه ته رسیږي، افغان کارډ یا POR کارتونه ورته ویل کیږي، شنه کارتونه. او دویم سر کې ACC لرونکي دي چې د هغو د ایستلو هغه لړۍ هم دوامداره ده، اوس هم دوام لري، چې د هغو شمیر په سر کې خو 880,000 وه، اوس به که راټیټ شوي وي. دا به هم موږ د پروګرام میلمه څخه تپوس کوو. او دریم سر کې هغه افغانان چې دي چې ورسره سره اسناد نشته، یعنې بیخي بې اسناد کډوال دي، نو د هغو د ایستلو دپاره هم پرېکړه چې ده نو د کال 2023 راهیسې دوام لري. اوس راځو د POR لرونکي په تړاو. POR کارتونه چې په د جون په 13 پای ته رسېدلی، اوسه پورې د دغو کارتونو د بیا غځېدو دپاره یا د مودې د غځېدو دپاره کومه پرېکړه نه ده شوې، خو البته ویل شوی چې پرېکړه به کېږي، یا به د 3 میاشتو دپاره غځېږي، یا 1 کال، یا هم 6 میاشتو دپاره. خو دلته ځینې کډوال شکایت کوي چې مونږ ځورول کیږو، مسایل هم شته. ترڅنګ ځینې کډوال دا خبره هم کوي، افغانان، چې که دا کارټونه زمونږ بیا تمدید نشي یا د دې مهلت بیا زیاته نشي، بیا به مونږ څنګه کوو په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې د مهال هغه 8 کسانو دپاره د کار کموالی دی، او د ایران څخه هم په زرګونو خلک بیرته افغانستان ته تللي دي، خو هغو دپاره هم نه سرپناه شته نه ژوند شته. او بله تېره ورځ یو نوی موضوع سره هم موږ مخ شو چې په بلوچستان کې پولیس افغانانو ته ویلي چې البته په کلات ښار کې چې تاسې د 3 ورځو کې ووځئ. دغه موضوع به هم موږ د قیصر سره بحث کوو، د پروګرام میلمه قیصر اپریدي چې د UNHCR ویان دی، مونږ هغو سره دا موضوع بحث کوو، هغوی نه پوښتنه کوو چې ولې آخر بلوچستان داسې پرېکړه کړې. او دویم سر کې د کډوالو د کارتونو د مودې د بیرته غځېدو دپاره کوم پلان شته، که شته نو دا به نور څومره وخت نیسي، کله به دا پیلیږي، او د دغو سرخوږو سره چې افغانان مخ دي د دې حل لاره به څنګه وي. نو دا زموږ د پروګرام بحث دی، موضوع ده، پر دې باندې به وغږیږو. ستاسو ښکلي نظرونه به هم موږ د راډیو له لارې اخلو، او تاسو کولی شئ چې هم کامنټ وکړئ، خپل نظرونه موږ سره قدرمن دوستانو شریکه کړئ. نو پروډیوسر صاحب تاسو وګورئ چې که قیصر موږ ته وخت ورکړي دا به لا ښه. البته دوستانو، که دا مهال تاسو سره سوالونه وي، ځکه چې ما سره ډېری خلک اړیکه نیسي او دا پوښتنه راڅخه کوي چې څنګه به کېږي POR کارت لرونکو سره، کوم کسانو سره چې دا کارتونه دي هغوی ته یوه غټه ستونزه جوړه شوې ده، یریږي چېرته که هغوی وایستلی شي نو هغوی به څنګه کوي، ځکه چې دا مهال خپل ژوند محفوظ نه ګڼي افغانستان کې، یا هم نور ستونزې دي، د کار ستونزه. په ځانګړې توګه ما ته سندرغاړي یا هنرمندان چې دي هغوی ما سره اړیکه نیسي او وایي چې زموږ به څنګه کېږي، موږ خو دغه کارتونه لرو، که موږ افغانستان ته ولاړ شو موږ خپل دغه هنر ته دوام نشو ورکولی، هلته کار نشته، او دلته اوس موږ خپل ژوند لږ سنبال کړی، او 2-3 کسان موږ پیژني، محفلونو ته موږ ته دعوت او یا بلنه ورکوي، نو دا به څنګه کېږي. دا مهمه موضوع ده دوستانو، چې دا به هم ورڅخه پوښتنه کوو چې هغه کسان کوم چې د یرې سره مخ دي یا ګواښ سره مخ دي هغوی به څنګه کېږي.
او بل دا چې کوم کسان چې کارت لري پی او آر د دوی وخت بار بار کمیږي بیا بیرته یو مودې لپاره ورته یو وخت ورکول کیږي دا څونه جنجالي خبره ده دغه ټول به مونږ ورسره بحث کو تاسو هم کوم سوال لري کامنټ کې راته پرېږدئ مونږ کامنټ به وګورو بیا به هڅه وکړو چې د میلمنو څخه دغه نظرونه واخلو او دا چې دا لړۍ کله چټک کیږي او څومره به وخت ورته ورکول کیږي تر څنګ دوستانو هغه افغان کډوال چې پرته له پی او آر دي د هغو سره څه چلند یې څه پرېکړه ده ځکه چې په اسلام آباد کې ډېری هغه افغانان هم دي کوم چې د خپل کیسونو لپاره راغلي دي دریم هیواد دپاره چې دریم هیواد ته لاړ شي خو تاسو ته معلومه ده چې امریکا هم ستونزې جوړې کړي دي نو دغه ټولو موضوعاتو ته موږ به اشاره وکړو البته موږ سره د مهال د ټلیفون د لارې قیصر اپریدي مل دي چې دوی د یو ان اس سی آر ویان دی دوی ته پروګرام کې هر کلی وایو او په خیر راغلی بخیر راغلی سر ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته بیا هم وخت ورکړل قیصر صاحب دا لږ راته ووایاست چې په دې ورځو کې موږ بیلابیل خبرونه ګورو یو خو تیره ورځ تازه خبر د بلوچستان که موږ واخلو چې افغانانو ته په کلات ښار کې ویل شوی چې 3 ورځو کې تاسو ووځئ دا مسله ولې راپېښ شوی ده که تاسو ته معلومات وي او آیا دا یوازې پی او آر کارت لرونکو ته ویل شوی که نور افغانانو ته هم ویل شوي دي دې کې خو تاسو څنګه چې پته ده چې کوم آی اف آر پی چې کوم پروګرام مخې ته راوړل شوی ایلیګل فارن ریپیټریشن پروګرام نو دا غي درې فیزز او دغه پلان په 2023 کې لانچ شو په هغه کې بیا دا و چې پهله کوم فیز نه هغه کې کوم انډاکومنټډ خلکو یا دا وی سره اسناد نه ونه هغه خلافي اکشن حکومت واغستلو او دا خلکو ته وی چې تاسو بیرته افغانستان ته لاړ صحیح نو اوس په تقریبا 11 لکه خلک بیرته افغانستان ته تللی دي چې په دې کې سداسي خلک چې هغه ډیپورټ شوي هم دي بیا په دې کې دویم فیز چې په هغه کې د افغان سټیزن کارډز هغه کارډونه چې چا سره خلک چې چا سره ای سی سی کارډونه نو هغوی ته بیا دا وویل چې تاسو بیرته افغانستان ته لاړ شئ صحیح په اپریل په میاشت کې بیا چې کوم دی یو دویم دغه فیز شروع شو په دې کې بیا حکومت اکشن واخیستلو او په دې کې بیا داسې خلکو چې هغه بیرته افغانستان ته لاړ نو اوس پورې تقریبا دغه روان دی چې چا سره هم اسناد نه یا چا سره چې ایون که سی سی کارډونه هم وي د هغې خلاف حکومت اکشن لري دریم چې کوم فیز و هغې کې بیا د پی او آر کارډ ذکر هم شوی پی او آر خو ځکه چې تاسو ته څنګه پته دی چې د یو ان سی آر په مرستې سره د دې دا رجسټریشن شوی په 2018 کې او دغه چې کوم خلک دي دا د نادرا په ډیټابیس کې موجود دي صحیح او دغه ریفیوجیز دي نو دې حوالې سره بیا موږ حکومت ته وایي چې دا خلک چې کوم دي نو دا دلته کې پریدي باید چې نو هغې کې بیا اوس مسافران وزارت سفارشات کړي کابینې ته چې دا کوم کارډونه دي د پی او آر کارډ چې باید ایکسټنډ کړي شي په دې کې اوس پورې خو کابینې یا فیصله نه کړې نو امید کوو چې دا کوم اپ کمینګ د کابینې چې کوم میټینګ نو په دې کې به دا کارډونه هم ایکسټنډ کړي شي خو بعضې داسې ریپورټ شوي چې په اسلام آباد کې یا په راولپنډۍ کې دا خلک څنګه ولکېږي او دې ارست کېږي او دا نو په دې کې بیا موږ حکومت ته وایي چې تاسو په دې کې لږه نرمي راوړئ نو په دې کې بیا سیفران وزارت او ہوم ډپارټمنټس ته هم انټیریور منسټري نوټیفیکیشن وکړل چې چا سره هم دغه پی او آر کارډونه دي باید چې دا خلک تنګ نه کړلی شي دي ارست نه کړلی شي او بینکونو ته هم نوټیفیکیشن وشو سټیټ بینک ته چې د افغانان چې چا سره پی او آر کارډ دي د دې اکاونټ بلاک کړي صحیح د ای سی سی په تړاو لږ راته ووایاست چې اوسه پورې څومره خلک ایستل شوی په دې کې خو ظاهره ده چې دا ای سی سی خلک چې کوم دا په 2019 کې حکومت رجسټر کړي صحیح او دې چې دا اسناد ورکړي چې تاسو به دلته کې خو د پاسپورت تاسو بیرته افغانستان دلته پاسپورت تاسو ملاوي شي تاسو بیا په ویزې باندې راځي نو دا یو ټمپرري ارینجمنت شو په 2019 کې صحیح نو په دې کې بیا تقریبا 8,000 خلک وو نو په دې کې بیا خلک لاړ 50,000 خلک لاړ نو 8,000 پاتې شو بیا پکې اوس دا تقریبا 50,000 خلک نور هم لاړ
دا اوس چې کوم نوې کوم دا او دا شو په اپریل کې په کوم 50,000 خلک واپس تللی نو اوس هم لکه په زیات شمیر کې ای سی سی کارت لرونکي خلک دلته اوس یعنی ولکو پورې یا ونیم لکو پورې اوس هم دی او د دوی د ایستلو لړۍ به روان وي دوامدار به وي نو دې کې خو ظاهر د حکومت کله دې کې ورسره خلک مشته چې سره سی سی کارت دی نو په دې کې ډاکومنت او هغه کارډونه ونخیو څنګه تلل شي کنه صحیح اوس دې کې دا تعین کول لږ مشکل دی چې آیا دا خلکو کې دا کوم ان ډاکومنټډ خلکو کې دي کې آیا د ای سی سی کارت درونکو خلک هم شته یو کني شته او چې کوم سره ډاکومنټډ کوم ډیټا دا فکر دومره دی اوس په تقریبا 9 لکه خو فعال شته او کې دي چې په دا ان ډاکومنټډ خلکو کې چې څنګه مخ کې وي چې یو لسنیم لکه خلک بیرته افغانستان ته تللی کې دي په دې خلک هم دا خلک موجود دي قیصر صاحب تاسو آیا لږ رڼا اچولی شي د بلوچستان په برخه کې کوم معلومات لري البته چې 3 ورځې ولې څنګه دوی ته ټاکل شوي دي په هغو اعلامیه کې دا هم راغلی چې پیور لرونکو ته ویل شوی سډنلی د 3 ورځو نوټیفیکیشن څنګه پولیس ورکوي دی حوالې سره خو موږ سره داسې معلومات نشته دي صحیح په دې په بلوچستان کې زموږ چې کوم دفتر دی صحیح هغوی سره به وکړو چې دا کوم دا نوټیفیکیشن دی او په دې حوالې سره بیا وکړو ظاهر د چې کوم مقامي اتارټیز دي هغوی سره بیا موږ خبرې کوو صحیح اخرنۍ پوښتنه تاسو نه لرم قیصر صاحب چې د هغو افغانانو باره کې تاسو په خپله هم وویلو موږ ته هم ریپورټونه راځي په اسلام آباد راولپنډۍ کې چې د پولیسو له لوري ځورول کېږي نیول کېږي نو کله هم چې داسې کومه مسله راځي چې یا د دوی کارټونه پای ته رسیږي یا هم د حکومت کومه پریکړه راځي چې افغانان وځي دلته پولیس ډېر زیات د سیز نه غلط فایده اوچتوي او د افغانانو د ځورولو لړۍ شروع کېږي نو ستاسو په نظر دی کې د څه کموالی دی چې اوسه پورې هغه رقم عملی نه کېږي او تاسو بار بار وایي چې تاسو کسان ناست دي تر څو دوی سره مرسته وکړي او داسې څوک ونه ځورولی شي بیا هم دا هر کال او هر ځل موږ ګورو نو ظاهره دا خو یو شخصي عملي بعض اوقات چې په هغې کې بیا ظاهره ده چې ناجایزه فایده هم اوچته کوي خو ظاهره ده چې دغه ډېر مشکل شي داسې کیسز او داسې دغه د هغې روکتام ډېر مشکل شي موږ دپاره ډېر چیلنج شي خو لکه زموږ چې کوم همکاران دي یا زموږ چې کوم وکیلان دي نو هغه بیا ځي داسې څه قسمه واقعات یې نه وي بیا د دې راخلاصوي خو ظاهره ده چې اوس د یو شخصي عمل دغه موږ روکتام ډېر مشکل شي بعض بیا هم قیصر صاحب اخر کې یو اخرنۍ لنډه پوښتنه ډیره لنډه به تاسو نه وکړم ځکه ماته میسجونه راځي دا د سندرغاړو لویه ستونزه ده او د هنرمندانو چې دوی یریږي چا سره چې پیور کارتونه دي یا کیدای شي چا سره چې نم وي آیا یو انسیار د دوی د خوندیتوب دپاره کوم پلان لري ځکه چې دوی وایي موږ افغانستان کې لاړم شو زموږ ژوند هم خطر سره مخ دی موږ کار هم نشو کولی لنډه ځواب راکئ دې کې خو داسې ده چې کم خلک د 2021 نه مخکې کم راغلي چې کارونه دي یا د هغې نه پس راغلي صحیح نو د خلکو دپاره موږ خاص کار چې دا کوم سندرغاړي یا میوزیشنز دي یا جرنلستان هیومن رایټس ولا دي نو ظاهره د دې دپاره موږ اواز اوچتوو موږ همدغه خبره کوو چې دا خلک باید چې بیرته افغانستان ته واپس نه کړلی شي که دوی هلته لاړ شي نو د دوی ژوند ته خطر کې دي شي نو دوی دپاره موږ سپیشلي حکومت سره په دې کې سلوړ باندې خبره لګیا کوو چې دا دغه کې خو بعض اوقات بعضې خبرې داسې دي چې هغه زموږ د برئ خو بهرحال زموږ کوشش دا دی لوکې سیمو حکومت سره دا کوو چې دا خلک باید بیرته افغانستان ته ونه لېږلی شي ډېره زیاته مننه کوم ښه چارې ښه وخت ولرئ مننه کوم ډېره مننه کوو د قیصر اپریدي صاحب څخه چې پروګرام کې برخه واخیسته او تر ډېره بریده د افغانانو ځینې سوالونه چې وو هغه ورته واضحه شو د کډوالو د ایستلو یا شړلو په تړاو او ترڅنګ به یې مونږ زموږ بل همکار چې البته صحافي هم دی لحاظ صاحب سره هغوی سره به خبرې وکړو هغوی هم تر ډېره حده پورې پر دې موضوع باندې معلومات لري د افغانانو سره خبرې کوي د دغو
کوم سلسله یا لړۍ چې روانه ده دغه معلوماتونه هم لري او د افغانانو نظریات هم به موږ سره شریکه کړي چې څه مسله ده او کله چې د کډوالو لپاره کومه پریکړه کیږي بیا د کې پولیس زیاتره وخت زورول کوي او دا چې موږ په دې موضوع باندې په ځانګړې توګه د پولیس مشرانو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې زموږ له اړخه خو داسې هیڅ خبره نشته موږ که داسې کوم غیر قانوني کار پرته یو پولیس یو کس زوروي که هغه افغان وي یا خپله پاکستاني وي نو موږ د دې پر خلاف یو خو البته هغه ښکته طبقه چې ده هغه په هر حال کې خپل ګټه کوي او خلکو ته زورونه ورکوي او خلک تنګوي چې دا نه یوازې په اسلام آباد راولپنډۍ کې بلکې په پېښور کې هم لیدلی کېږي په کمپونو کې هم لیدلی کېږي افغانان ماته اکثرا وایي چې دوی سره ایون چې خطونه هم بې لکه ځینې خطونه کله چې کارتونه تمدید شي بیا خطونه راځي یعنی یو خط ورسره وي یو تصدیقنامه وي چې دغه کارتونه دومره وخت دپاره غځېدلی دی یا د دې مهلت یا موده چې ده نو زیاته شوی ده نو افغانان ځینې چې پوهاوی لري یا شعور لري یا لږ هوښیار دي بیدار دي دوی ځان سره د خطونه ګرځوي خو ډېری افغانان وایي چې ان دا خطونه هم چې موږ پولیس ته ښکاره کوو هغوی زموږ خبرې نه مني موږ زورول کیږو موږ ټاڼې ته ځو موږ نه پیسې اخیستلی کېږي دغه مسایل شته او دا تاسې خبرونو کې به هم اورېدلي وي نو پر دغو موضوعاتو باندې به د لحاظ علي صاحب څخه خبرې به اورو او هغوی نظریه به هم اورو چې مسله به څنګه حل کېږي او دلته یو خلا یو تنګي یو مسله چیرته پیدا شوې ده نو موږ به ګورو که د هغې ټلیفون برابر شي هغې نه وړاندې زه غواړم چې یو ټلیفون د عام خلکو نه واخلم چې د هغوی نظریه هم څه ده هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو په خیر راغلی بخیر علي سلیم استاد په خیر راغلی څنګه یې تاسو ښه الله دې قدردانه که خوشحاله شي دعاګانو کې یاد او ډېر مزیدار پروګرام در وړی دی ډېره مننه کوم کریم داسې سلام کوم پروګرام یې واورېدو ټول ته سلامونه او تاسو په خیر راغلی موسم هم ډېر ښایسته ده ورځ هم ډېره ښکلې ده سلیم استاد څه وړاندې کوئ موږ ته اول خو ورته هرکلی یم کور ودان او الله پاک همدغسې روا ده والره دعاګانو کې مې یادوي مشر ورور هم ناست دی سکول په برنډه کې دا ورته دعاګانې کا سلامونه ورته ډېره مننه سلامونه او هرکلی پروګرام کې خوشحاله شي او که یې که نه چې یو څو شعره راته ووایه چې پروګرام خو ډېر ښکلی دی بلکل ما وویل چې تاسو موږ ته څه وړاندې کوئ نو بلکل تاسو نه اورو مننه عرض دی چې غوټۍ په غوړېدو شوې بهار راغی واه 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 چې غوټۍ په غوړېدو شوې بهار راغی د خیبر غرونو لا نوی سینګار راغی واه ډېر اعلی مننه د فراق گردش مې هیڅ کولی نشي د فراق گردش مې هیڅ کولی نشي فاصلې په ختمېدو شوې دیدار راغی واه 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 ډېر اعلی مننه هیڅ ګزران مې د بېننګو سره نشي واه واه ډېر ښه هیڅ ګزران مې د بېننګو سره نشي سوخته شوی یم په خوله مې زهر راغی آها مننه او د سپرلي هوا په هر طرف خوره شوه صحیح د سپرلي هوا په هر طرف خوره شوه د ښکلا امید مې بیا په ګلزار راغی واه واه ډېر په زړه پورې ډېر اعلی مننه او د سلیم جذبه سپېڅلې راته ښکاري د سلیم جذبه د سلیم سپېڅلې راته ښکاري چې بلبلې د زړګي په چغار راغی واه واه په زړه پورې ډېر اعلی سلیم استاد کور ودان ډېره قدردانه شي یقینا دعاګانو کې یاد دی او کتاب هم کو خورجان مې بس پرس بل سبا به راته حواله کړي دا مې مرتبه په خیر ډېره زیاته مننه کوم کور ودان ښه چارې مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه کوم د سلیم استاد څخه چې برخه واخیسته پروګرام کې خپل ښکلی شعر وړاندې که او له خیر سره کتاب هم جوړ شوی دی نو بریاوې غواړم تاسو ته او څومره هم چې خلک هڅه کوي کوشش کوي په خپل ژوند کې هغو ته بریاوې او کامیابیانې غواړم دوستانو نن پروګرام موضوع البته په دوه موضوعاتو باندې په لومړي سر کې موږ د تاوتریخوالي په برخه کې خبرې کړې د نجونو د میرمنو د ماشومانو سره او په دویمه برخه کې البته راځو د کډوالو په تړاو چې قیصر تاسو ته تر ډېره حده پورې ښه معلومات هم وړاندې کړه او هغه کسان چې یو اندېښنه درلودل هغوی به هم اورېدلي وي نو اندېښنې دپاره یو ډېر ښه اساسي ځوابونه وو چې حد اقل تاسو به لږ ډاډه شئ چا سره چې کارتونه دي پیور کارتونه لا د هغو دپاره کومه پرېکړه نه ده شوی خو البته اوس مهال موږ سره لحاظ علي صاحب ته د ټلیفون د لارې پروګرام کې او پروګرام کې ورته هرکلی وایم سلامونه
وعلیکم السلام. ډیره مننه کوم بیا هم پروګرام کې تاسو راغلي موږ ته وخت ورکړی. تاسو څه وایي د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو؟ البته که تاسو دغه نوې موضوع نه معلومات لرئ که موږ سره لږ شریکه کوي. دا په بلوچستان کې پولیس چې افغانان ته ویل 3 ورځو کې وځي، آیا دغه مسلې د شاته لامل نه خبر استئ؟ یو خو ډېر ټول خبره ده چې دې وخت کې د پیوار کارت چې کوم دورانیه هغه ختم شوې ده. صحیح. نو دې وخت په پاکستان کې چې کوم لیګل افغانان دي هغه صرف هغه افغانان دي چې تاسو سره چې دې وخت ویزا ده. نو چې تاسو سره ویزا نه ده نو یو قسم لاغه الیګل افغان کنسیډر کیږي. صحیح خبره ده. ټیک شو. د دې وجه نه د پخله حکومت بیا هم وګورو د پاکستاني حکومت د دوی په ضد باندې صدا سي ګامونه لري پورته کړی. دې وخت کې د یونیسیار د اندازې تر مخه تقریبا د 15 لکه نه سیوا افغانان د وخت موجود دي چې هغه د پیوار کارډوالو سه ای سی سی والو سه چا سره اړه سره نشته. 15 نه د 13 لکه پر خلک موجود دي. خدای باوجود تاسو ګورئ د اخباري ریپورټر په حیثیت ده زمونږ پولیس یې صدا سټیټمنټ یې جوړ کړی چې موږ خلک نیولي دي. صحیح. خلک په ځد باندې څه کاروایی شي. صحیح. خل هغه وخت ختم شوی دی. حکومت چې کوم کریک ډاون اعلان کړو چې تاسو یې د منځ درې یا څلور میاشتې وړاندې هغه قسمه څه کریک ډاون دی واکې نه دی راوړل. صحیح. د بلوچستان باره کې که تاسو لږ معلومات لرئ موږ ته وړاندې کړئ چې هلته بلوچستان متعلق هیڅ معلومات نه لرم. صحیح. خبر پښتونخوا د وفاق حکومت کوم تړون دی په هغه باندې خبره کولای. صحیح ده. بلوچستان په لړۍ خبره نشم کولای چې ماته راغی زمینی حقایق او څه پته نشته. ډیره مننه کوم. دا چې د وزیر اعلی او بخیر د وزیر داخله پاکستان یو څو ورځې وړاندې خبرونه ډیره زیاته گردش کاوه په خلکو کې. ماته هم څو کسان لیږلي وو چې هغه په خبره دغه کارتونه به بیرته نه غځېږي او افغانانو ته یو ډیر غټه اندېښنه جوړه شوې وه. ستاسو په نظر که څه هم هغه خپله هم وویلو چې په رسمي بڼه باندې د افغانانو په تړاو چې څه هم وي په رسمي بڼه به اعلانېږي او دا خبره یې چې په غیر رسمي بڼه، خو بیا هم خلک چې دي نو هغوی په هر خبرونو باندې باور کوي. ستاسو څه نظریه ده د دغه موضوع په تړاو د تمدیدۍ په تړاو؟ درته وایي چې دې وخت افغانان په رسمي توګه غیر قانوني دي که په غیر رسمي توګه؟ بالکل په رسمي توګه باندې غیر قانوني دي. ټیک شو. او کوم غیر رسمي کو به غیر قانوني دي. صحیح خبره ده. ټیک شو. چې په ځوانو کې غیر قانوني دي د دې خبره به څه ده نشته ده. خبره په هر وخت کې یعنی کوم په پاکستاني سیاستدانان دي سره څوک ملاوي ناغه پر رسمي توګه خبره کوي په غیر رسمي توګه او پر رسمیت چې کوم دی چې د افغانانو خلاف کړی نه روان دا منل پکار دی. کوم څه شي جوړول هغه خو دا منل پکار دی چې دی وکه په پاکستان کې 15 لکه نه چې کوم افغانان دي غیر قانوني دي. دا پاکستان د نه زما سوال دا نو. زما سوال دا دی چې دوی د کارټونو د ایکسټنشن نه کولو خبره کړې و چې ایکسټنډ کیږي به نه. اوس دا یو ډېره غټه اندېښنه جوړه کیږي د افغانانو دپاره چې یعنې هغوی یو یارې سره مخ کیږي چې ښه دا زموږ کارډونه که ایکسټنډ نشي نو اټ مین چې د نورو افغانانو په څېر موږ به هم ایستل کیږو. خو دا خبره بیا اسلام آباد په رسمي بڼه باندې تایید کړی نه دی. لږ دغې موضوع ته که تاسو خبر یې نو اشاره وکړئ، که نه یې خبر نو دا به موږ پرېږدو. ما خو تاسو ویلي چې یو خو دا دی چې حکومت واضح پورې د افغان یو خو د بل برخه د پاکستان سو واضح افغان پالیسي نشته. صحیح. د شو کله نشته په دې کې موږ ته دا مسلې وی چې را پرې کې کله چې خو د حکومت جاری کړی شي د نورو تر مخه. صحیح. حال دا وی د ایکسټنشن سره نشته. خو دا په یو داسې وخت شو تاسو باندې چې دی وسه افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د تعلقات دي. خبرې ترې روانې دي. بالکل. خو دې وخت کې اولنې افغان حکومت دی چې هغه افغانانو ته ویلکم کوي چې راشي تاسو زموږ په واپس خپل ملک ته راځي. ځینې مخکې تاسو په د اشرف غني صاحب حکومت او د کرزي صاحب حکومت په ټول حکومتونو کې دا قسمه دغه چې کوم د حکومت اعلانات نه ویلکم کړي. دې وجه نه په دې وخت کې هغه حالت کافي ده پورې بدل دي. هغه هم ویرا دي شي او پاکستان مو چې لار دي شي نو پاکستان پر رسمي توګه لاسه نه کړي. په رسمي توګه چې کله وکړي زما په خیال او دې وخت کې ما ته خیال کاری چې دې وخت حکومت په دې موډ کې نه دی چې هغه سيزونو کې څه ایکسټنشن وکړي. حکومت خپل لاس نرم ساتلی شي په یو غیر رسمي توګه باندې. او په رسمي توګه باندې چې کوم دی ما ته نه ښکاري چې دې وخت کې داسې زر څه وشي. صحیح. ډېره زیاته مننه کوم. ښه چارې ولرئ تاسو. ښه ورځ تاسو ته غواړم. ډېره مننه.
خو وخت ولرئ. ډېره مننه کوو د لحاظ صاحب څخه چې پروګرام کې موږ سره مل وو، او زما په نظر چې هغه کسان چې اندېښنه لري د خپل کارتونو په تړاو چې دلته ژوند کوي، نو هغوی دپاره هم تر ډېره حده پورې یو څه ځواب شته. خیر دلته یو ځینې کامنټونه دي، زه به کامنټ طرف ته لاړ شم دوستانو، کامنټ به وګورو چې څوک او څه وینا لري. الحمدللہ ملخیل ویلے چې اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کے بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے. ډېر اعلی، همداسې ده. او خیار کس بیا په دوباره په سوچ کې شي، په فکر کې شي چې ولا زما تعریف شوی دی، نو آیا زه د دې تعریف وړ یم یا نه. بیا بل کامنټ هم کړی چې امیر وہ ہے جس کے پاس مخلص اور وفادار دوست ہے. ډېر ښه. بیا ویلی الحمدلله ملاخیل ویلکم ټو شو. کې ډېره مننه او بیوټیفل لیکلی. ورسره عبیدالله هم ویلی چې سلام میډم، پروګرام سو نایس. ډېره مننه. او شوکت چې دی سلام وړاندې کړی، او اقبال ملک هم سلام وړاندې کړی. جرنیل پښتون چې دی دا ویلی چې دا خپرونې دی لا ډېرې شي چې د کډوالو یادونې پکې کېږي. ډېره مننه کوم د تاسو ټول څخه چې پروګرام کې تاسو خپل نظرونه موږ سره شریک کړی. زه به یو ټلیفون واخلم، ګورو چې څوک دی او څه وینا لري. هلو، السلام علیکم. هلو، ښه. کله هم تاسو چې ټلیفون کوئ نو هڅه کوئ چې ستاسو سیګنل سم وي، ستاسو غږ مونږ پوره واخلو، څو چې هم تاسو خپل پیغام وړاندې کړئ او هم د بل چا وخت ونه نیولی شي. هلو، السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. څوک او چېرته ده؟ نوغه نصرباغ رومله خبرې کوم. نوم څه دی ستاسو؟ نوم یې چاسي ورکړي زموږ سره ته ګرده مهاجر اوسېږي. نو دا زما خپل دا چې خوري ده چې مثال لکه اوس دی خپل وطن، خو خپل وطن دی، نو دا به تر کوم همدل دی خپل وطن ته دی او خوشحالېږي نه بیا چې دی خو به راځه او په خوشحالۍ خپل وطن چې څنګه دا چې راغلي دلته مثال ړانده کراڼو هېڅ نه مو خبر دغسې دا ملک آباد کړو روزګارونه روان شو. داسې انشاءالله چې هلته هم لاړ شي، هلته لاړ شي، الله پاک ثواب سات واچوي، خپل ژوند شي، خپل زندګي شي. او هغه مثال مرګ به پې آباد شي، نو دوی ولې خفه کېږي؟ اوس مثال داسې خبره کوو چې هلته روزګار نشته، ورته مثال وضع ښه نه ده، وضع خو پال دی هر سره ښه ده، خو مثال داسې وایو چې بالفرض داسې اړو ای به نو تر کومه به دی وزر کاله پاتې شو، په دغه مهاجرو به یادېږي. نو ولې چې په خوشحالۍ لاړ شي نو ښه خبره نه ده. او ښه خبر ده. چېرته تاسو یو افغان سره ناست دا خبره هم تپوس کړی ورنه؟ ولې ونه افغان کو موږ ګډ اوسېږو. نو هغه تاسو ته څه وایي بیا؟ هغه هم دا وایي چې هلته باندې روزګار نشته، روزګار نشته، روزګار دلته چېرته روزګار و چې دلته راغلي روزګار چېرته و؟ صحیح. او که نه موږ هم دا وایو چې په دغه خوشحالۍ لاړ شي نو همدې ته به ښه شي. مثال لکه ذهني طور چې تیار شي نو ښه وایي، او چې ذهني طور یو شي ته سړی تیار نه وي او په زور بیا کار کوي نو هغه خوند نه کوي. هلته هم که په رضا نه په زور مثال لکه حکومت سره خو سړی څه ویلی نه شي که نه. صحیح خبره ده. نو زما دا خپل ځاني دا رایه ده. ډېره مننه کوم. ستاسو ځواب به زه په دې ریډیو کې ورکړم که موږ سره مال وی. صحیح شو. ډېره مننه، مهرباني. ډېره مننه کوو د ورور څخه چې د ناصر باغ څخه ټلیفون کړی و، او هر چا خپل نظریات دی. ښه خبره هم کوي چې بس وطن دی، خپل وطن ته پکار دی چې ټول لاړ شي. خو تاسو چېرته دا فکر هم وکړئ چې یو د چا وطن جوړ نه وي، او دا خو مونږ په اردو کې هم یو متل دی، تاسو به اورېدلی یې چې دور کې ډول سوهانې، تاسو اورېدلی یې دا چې د افغانستان نه تاسو خبرونه اورئ چې ولا هلته ارامي راغلی دی او جنګ نشته او بمونه نشته، هغه رقم حملې نشته دي. نو ټیک ده، حملې نشته، بمونه نشته، کابل کې نشته، خو بل اړخ ته هم دا وګورئ چې هلته مکتبونه بند دي، ماشومان جنکۍ چې دی نو هغه مکتبونو ته راځي. ښځې په کومو کورونو کې چې د کور سرپرستي یوه جلۍ کوي یا یوه ښځه کوي چې نارینه نه لري، هزار خبرې کېدی شي. یا به پلار یې وژل شوي وي، مړ شوي به وي، یا ورور نه لري، خدای ورته نه دی ورکړی، یا که لري هم ورڅخه جلا شوی، لرې شوی یا مړ شوی، څه وجه کېدی شي، خو د کور نفقه ښځه برابرې. ښځې دپاره افغانستان کې کار نشته. د صحت په برخه کې وګورو، که تاسو چېرته تورخم ته لاړ شئ دوستانو، چېرته د 4 بجې یا 15 بجې تاسو تورخم ته لاړ شئ وګورئ چې څومره بلها بیماران دلته راځي. دا ناروغان خو لیونیان نه دي چې دوی خپل وطن کې علاج نه کوي او دلته راځي،
خو وجه دا ده چې هلته نه ډاکټر شته او نه هم صحیح روغتون. که یو دوه پکې شته نو کابل کې دی او هغه هم هر بیماری دپاره نشته، لکه د سرطان ناروغانو دپاره هلته سم علاج نشته. د بلها نور داسې مریضان دي چې هلته افغانستان کې ورته یو بیماری ورته ویل کېږي چې کله دلته راشي د هغې اصل بیماري بل څه وي. نو د دې پر ځای چې هغوی نور د دوايانې خوري او بل مرض ته اخته کېږي نو هغوی یریږي چې زموږ پیسې په داسې څیز کې ځي چېرته چې زموږ ژوند خطر سره مخ دی، نو مجبور دي د مجبورۍ نه دلته راځي. او پاتې شو د کوم کډوال چې دلته ژوند تیر کړی، نو تاسو که چېرته خدای مکړه تاسو باندې دا مهاجرت راغلل، نو بیا تاسو پوهیږئ چې مهاجرت څونه ترخه شیز دی. خو د مجبورۍ نه څوک د مهاجرت ژوند ځکه خپلوي چې په خپل خاوره کې دا ژوند هم ورته برابر نه دی. که نه نو څوک هم دا تانې نه مني، دا تانې څوک هم نه زغمي، دا بدسلوکي څوک هم نه زغمي، دا د کله به زه په شان پیغورونه هم څوک نه زغمي. نو دا کوم کسان چې بار بار دا خبره کوي چې ولې ستاسو وطن آباد شوی دی ولې نه ځئ، د هغوی دپاره ځوابونه دی. او افغانستان کې اوس مهال د ایران نه 90,000 نه زیات، یعنی د 90,000 خو نه، البته 9 لکونه زیات کسان چې دي بیرته افغانستان ته ستنې شوي دي، بلکې نور هم روان دي. زی 6 میلیونه پورې ویل شوی دی چې په ایران کې افغانان پاتې دي، دوی به هم ایستل کېږي. نو دومره ډېر کسان اوس مهال بې کوره دي، بې سرپناه دي، د مړ کېدو په حال کې دي، اوبو کموالی، د روټۍ کموالی. هغه کسان لا نه دي اخیستلی چې دلته هم روان شي، ټول به پر یو سر بل سر باندې کینی او د فلسطین او د غزې دپاره جهادونه کیږي او پروټیسټ کیږي، غږونه پورته کیږي. خو چې نږدې ګاونډ هیواد کې بد حال روان دی هغه چاته نه ښکاره کیږي. په دې هیله چې زما ځواب تاسو ته یو واضح ځواب ووسی او خدای دې وکړي چې هر هیواد آرام اوسي، خلک مجبور نشي خپل خاوره پرېږدي او بل خاورې ته لاړ شي او بیا دغه رقم خبرې یا تانې واوري. زه به یو ټلیفون بل واخلم، ګورو چې څوک دی او څه وینا لري. هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، څنګه ورځې ښه؟ څوک او چېرته نه؟ اقبال شاه د سوات نه. بخیر راغلی ورور، څه ښه یې؟ ډېرې مهرباني باندې ستاسو پروګرامونه اورېدل کوم، دغه ډېر وخت شو ستاسو پروګرام په اړه ډېر وخت شوی. زموږ پروګرام هر چهارشنبې په ورځ وي، هر چهارشنبې یعنې هر بد په ورځ. صرف یو ورځ وي د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې. الحمدلله. تاسو ووایه ژوند څنګه تیریږي او څه وایې په دغو موضوعاتو؟ الحمدلله ژوند تیریږي او یو موضوع د ښځو ماشومانو پر ضد چې کوم ظلم او زیاتی روان دی، او دویمه موضوع هم د کډوالو مسله ده. د افغانانو کنه عام شری خبره کوي، افغانانو باره کې دی، خو ستاسو خپله خوښه چې په کومه موضوع باندې غږیږئ. نو بعضې موږ به دا وایو چې که دي اوس هم زموږ ورونه دي او دا کارونه خویندې دي او ختم کوي یو ژبه ده په یو ژبه په دې باندې مونږ دغه یو که نه هلته کې زموږ ملک چند هغه هر ملک لکه خپل حقوق یې خپل ترتیب یې که نه بلکل. هلته کې زموږ ملک ته به هم څه کمی کوزي یا څه مساله به وي یا مسایل څه به وي که نه د هغې د لاسه. او بل دا چې لکه دي مونږ تقریبا 40 کاله یا تاسو کومه 40 کاله یا 15 کاله یا 10 کاله که نه نو تر اوسه پورې به لا داسې مسله نه راغلې. خو دلته په زموږ پاکستان کې هم داسې مسایل چې هغه به لکه ضرورت لري دې خبرې چې لکه وتل پکار دي که نه نو پکار مو دا چې اوس هم مونږ ته دا نه وایو خپل ژبه باندې په هر څه باندې مشتمل شي بالکل دی راځي. خو دا غیر کوم چې غیر غدي که نه لکه غیر کډوال که نه مطلب نو سکالر نشته نه څه دغه شته په غلا باندې کوم دي صحیح. پکار دي چې لکه دا حکومت ته خپل ځان حواله کړي. نو اوس په دې حکومت بیا وایي موږ سره حکومت وایي هغه کې چیر کې هغه کې حکومت دې ته په مخه به وارننګ ورکړي روزانه لکه په مخه کله میاشت ورکړي کله میاشت ورکړي کله په میاشت ورکړي د دې لپاره خدي ګوري اوري خپلنیت په نو سبب د دور ده که نه د هر شي نه خلک خبرېږي که نه نو دوی ته ښه پته لګي چې او هر څه ته نن سبا پته لګي چې زه غیر ملکي یم او زه پغلا یم که نه صحیح پغلا یم. نو پکار دا چې لکه ځان حکومت ته پارټ ټایم په حواله کړي. بلکل. هر هیواد چې د خپل قانون لري او قانون پر ټولو باندې پلي کېدل پکار دی، که هغه هر څوک دی، که مسلمان دی، کافر دی، او که د افغانستان نه دی، که پاکستان نه دی، که د امریکا نه دی، قانون دی. بلکل قانون دی. قانون څه خلک شته لکه یوازې افغانستان نه یم
او زموږونه دي زموږونه خويندې دي زموږ سره چې یو څه یو پښتو دی انسان کتاب دی کنه او مثلا دا خو عام طالبان خبره ده صحیح په پاکستان کې هر قسم خلک کاوت کدا وخت ملوشه لکه مطلب اوس پرس کا مثال کې کنه یک اگست نو بکاره چې یک اگست لکه خامخا سنه حکومت ځان حواله کی صحیح ورسته د یک اگست نه چې مطلب بیا حکومت به د اغلا شي کنه صحیح د ورور ډیره زیاته مننه کوم خو وخت ولري مننه کوم د ورور څخه او د تاسو ټول څخه مننه کوم چې تر دې د موږ سره تاسو مال وي او پروګرام کې تاسو برخه واخیسته بیا هم راتلونکي ونه بنوي موضوع سره تاسو ته وړاندې کیږو خپل ډیر خیال وساتئ تل مثبت اوسئ او د ښېګړې لپاره کار کوئ ظلم زیاتې پر وړاندې غږ پورته کوئ څو ظلم او زیاتې کم شي او د شعور او بیدارۍ لپاره خلکو سره مرسته کوئ ښه وخت ښه چارې الله مو بل